ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، قیامت په تر هغه پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې د الله کتاب خلق باغی باندې عمل کول خلق شرم ونه غني. یعنی دا سیدا ور روان دي د الله نبی وای چې د قیامت نه مخکې به په قرآن کریم باندې عمل کول خلق شرم غني، او بیا باغی پس خلق استهزاء کیا ټوکې بکای چې یاره دا سړی د دې زمانی او د دې دوره د سیاست نه دی خبر، او دا سړی د اوسه زمانه د پالیسۍ نه خبره دی، ساده دی. وی دا کم دور دی، وی دا هغه دور موافق دا سړی نه چلیږي. لکه اسلام چې څوی قرآن څوی هغه بچا کې نه، او کو څوک وکي هغه کار نو د شرمیږي به په دې کار باندې چې دا نشم کولی. لکه اوسما ډیر داسیه چې هغې ته ووې خادیه دا د اسلام د کتاب الله په طریقه کا مړه وی شرم دی، دا خلق به څه وی او ته ووې چې دا مړی دی د شریعت مطابق خخ کا، وی دا کم دور دی؟ جدید دور دی. وی دا دیندار خلق نیکان خلق دا غي خادیان دا غي خوشحالیان او دا غي غمونه ټول د سنت خلاف دي. دا غي نه بزا تاسو یو ذکر سره پوکم، نور خو هر سړی پویږي چې دا کار د شریعت خلاف دی او دا موافق دی. چا په اوس منګ او تاسو کې ډیر په تیزی سره هغه کار شروع دی، هغه د بدعت او تمام کتابونو په هغه باندې ردم کړي، او دا غینه منګه بالکل دغه عمل منګه د فرض او درجه ته رسولې. اڅ عمل دی هغه عمل دا دی چې کله مړی وشیا نو ګوره کور والا مړی نیمه ګنټه او شل منټه مخکې راایستلی، او د دې نه زیارت جوړ کلی روره خلک ته تاویږه را تاویږه او بس یینې رایینه. حالان کې مفتی رشید احمد رحم الله په دې مړی په کتلو کې لس نقصانات ذکر کړي چې په دې کې لس بدعات دي، د الله د پیغمبر لس طریقو باندې مخالفت منګه کو د مړی په کتلو کې. اوس کو چاته وی چې یاره یو سړی دی دا مړی اوشو، یاره دومره لري جواب مکوه، څه حاجت دی؟ ولی دا آغا پیخور او دا آغا تیمرگری خلق را خبره ضرورت شتا نشتا دیا. خدا غی باوجود خطونم لیکا، میسیجم شایع کوا، نیٹون او فیسبوک لم ورکوا، او بس دا کمی دنیا نا خلق را پازاب شیا او راشی بیزه کار دے بیزه، او بیا خلاف سنت کار کیگی. مڑی نیرو را زیرت ته جوړ کلی، دیندار خلک مولی دلا نقصان کوي، غلط سوته ویا مړوي. دا کم دور دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیامت ناراضی تر هغه پوریا چې تاسو د الله کتاب باندې عمل شرم بغنئ. شرم وسار سره ګندې ویا چې دا مړی په دې جنازه بس بخل شي، او یاره غټه جنازه وا او ډیر خلک راغلی، دا زمون خلک په دې فخر کوي والله کو د چا د الله رضا مقصدی. دا څوک نه وایي چې یو درې دیندار کسان موحدین د الله نبی وایي چې درې کسه صرف د یو مسلمان جنازه وکي او هغه کره مؤمنانی د الله سره شرک نه کړي، پاک مسلمانانی، دې سړي له الله جنت واجبای. خو پاک مؤمن ویلې او دومره خلق را وستلا او هغې ته را جمع کوله، دې څه مقصد خو نشته. زمونږ ستاسو نه مخکې ډېرې غټې هستۍ تللي دي، د الله نبي ډېره لویه مرتبه ده، د ابوبکر ډېره لویه مرتبه ده رضی الله عنه، د عمر، د عثمان، د علي رضی الله عنهم د
د دې ډېرې لوی مرتبه دي. عشره مبشره هغه صحابه چې په جنت د جنت زیر هغه له په دنیا کې راغلي دي، جنتی دي داسې خلک. او مړه د هغې جنازې چا اعلان نه دی کړی، بس مړ دی، جومات والا هم نه دی خبر استحقاق کړی.